هغه انسان چې هغه د مانزه ترجمه ورزي نو چې کله د مانزه ته ودرېږي نو دته بیا شکوک او شبهات او هغه خیالات او وسوسې دا ورته دومره نه راځي لکه څومره چې هغه انسان ته راځي چې هغه د مانزه ترجمه نه ورزي. نو دا د الله جل جلاله سره د راز او د نیاز خبرې دي. نو پکار دا د مسلمان ته چې د مانزه په ترجمه نظام پوه کیو چې کلم د مانزه ته ودرېږي نو چې دغه کلمات چې کم دی لولي دغه کلماتو ترجمه ته د خیالو کې نو د ډیرو خلکو په ځړه کې چې کم شکوک او شبهات دي چې راځه په مانزه باندې ودرېږم ما ته دا خیالات راځي نو هغه به ان شاء الله په دې سروزي خو شرط دا چې د مانزه د ترجمه تاسو له درځي. نو نن د مانزه د ترجمه کو او په شریک باندې تاسو زما سره دغه شانوای او یو څو پیری دا ترجمه واوري نو ان شاء الله العزیز چې دغه به تاسو یاد شي او بیا په مانزه کې ډیر په حضور قلبي سره او د زړه د توجه باندې به بیا تاسو مونږ کوي او مونږ کې چې کم خوند او عزت ته او د مانزه چې کم احکامات دي کم آداب دي نو دا بیا په صحیح طریقې باندې ادا کوي. نو راځي چې د مانزه ترجمه زده کو. سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے الله وبحمدک او حمد و ثنا دا تعالی را اے الله وتبارک اسمک مبارک تے نمستا وتعالی جدک او لوی دے شانستا ولا الہ او نشت دے لائق دا عبادت غیرک سواستانا اعوذ بالله زفنا غواړم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینا. بسم الله پنوم د الله شروع کوم الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی. دا د دې هغه محاورتي ترجمه دی یو علمی ترجمه ده چې دا مرکب توصیفي دی او هغه قسم د مرکب ناقص دی او مرکب ناقص چې دی نو هغه بلا حکمی خو لیکن دا کوم عامه ترجمه پښتو کې د عوامو د پاره ژوند دغه ترجمه ده دی. پسې بیا سورۃ الفاتحه به شروع کین نو هغه ده شي الحمدلله ټول ثنا صفاتنا په طریقه د الوهیت خاص الله لردي رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی. د عام مهربان او د خاص مهربان دا مطلب دی چې الله جل جلاله په دنیا کې عام مهربان دی که کافر دی او که مسلمان دی که هر یو مذهب والا دی او که خدای منیو که نه منی خدای پاک په مهربان دی رزق ولا ورکوي. خو په قیامت کې بیا دا معاملې داسې نه ده. د قیامت کې بیا خدای پاک خاص مهربان دی صرف مؤمنانو مسلمانانو هغوی له به جزا ورکوي او خیخې او نیکې بدلې به بیا هغوی له ورکوي. نو ځکه عام مهربان دی او خاص مهربان هم دی یا بخونکې مهربان دی. یو ترجمه ده مالک یوم الدین چې باچا د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد خاص تعالی را مونږ عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو. اهدنا اوخیا مونږ ته الصراط ولارا المستقیم برابر صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم پاغوی باندې په کوم خلکو باندې چې یا العالمین تا انعام کړی دی نو مونږ تم د اق خلکو لارو خیا چې هغه نبیین صدیقین شهدا صالحین چې کوم بل آیات کریمه کې راځي نو دغه کسانو د لار مونږ ته مخیا او د کوم خلکو باندې چې ستا غضب دی او قهر دی دا غوینه مونږ وساته نو مانځ کې بدا دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم او خیا مونږ ته لار المستقیم برابر صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم پاغوی باندې غیر المغضوب لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم پاغوی باندې ولا الضالین او نلار د گمراهانو. آمین. خدای قبول کی دعا زمونږه. سورۃ الفاتحه ختم شو دین رسو بیا پدې کې ډک رکعاتونه چې کم د مانځوي نو پای کې وسره زم د یو سورتي پیوس کول د یو سورت وسره نو هغه چې هر سورت وي عام طور باندې خلق سورۃ الاخلاص وي نو داغه ترجمه ده قل اے محبوب کریمه تو فرمایا هو الله احد
چې الله جل جلاله یو دی. الله الصمد، الله بی حاجت دی، الله بی نیاز دی. لم یلد، نه د الله جل جلاله نسو پیدا دی. ولم یولد، او نه الله د چانه پیدا دی. ولم یکن له، او نشته دی د الله جل جلاله سره کفوا په برابر والی کې احد هیڅوک. بیا به رکوع ته د رکوع دپاره به تکبیر ووایي او رکوع ته به کده شي الله اکبر، معنی ده چې الله ډیر لوی دی. په رکوع کې به د 3 ځله وایي سبحان ربي العظیم، معنی دا ده چې پاکی دا رب زما لره العظیم چې لوی دی. د دې نه وروسته بیا تسمیع دی، سمع الله لمن حمده، اوري الله جل جلاله د هغه چا دپاره حمیده چې څوک د خدای پاک حمد و ثنا بیانوي. ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، دواړه جایز دي. ربنا ای رب زمونږ، لک الحمد، تا دپاره حمد و ثنا ده. د دې نه وروسته بیا د سجدې دپاره تکبیر دی الله اکبر، او په سجده کې به 3 ځله سبحان ربي الاعلى وی، معنی دا د چې پاکی د رب زما لره الاعلى چې ډیر لوی دی. بیا په دغه طریقه باندې بل رکعت به وکړي، بیا به تشهد ته کښیني قاعدې ته. نو د تشهد چې کوم د عبدالله ابن مسعود سے پر روایت باندې ذکر دی، نو هغه چې کوم په دې مانځه کې وایو د هغې ترجمه بیا دا ده: التحیات لله، ټول د ژبې عبادتونه، ټول قولي عبادتونه لله خاص الله لره دي. والصلوات، ټول بدني عبادتونه الله لره دي. والطیبات، او ټول مالی عبادتونه الله لره دي. السلام علیک، سلام دی پتا باندې، ایها النبی، اے نبی علیہ السلام. دې ځای کې به چې انسان کله دې ته راورسي نو زړه کې به دا توجه وکړي، لکه څنګه چې امام غزالی صاحب احیاء العلوم کې ذکر کړی دي چې واحضر فی قلبک النبی صلی الله علیه وسلم وقل السلام علیک ایها النبی، چې ته به په دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام توجه کې، او دا به انشاء وای، لکه بعضې کسان وایي چې دا د معراج هغه واقعه ده، نو ته به صرف د هغه حکایت نقل به کې، بلکې داسې نه ده، بلکې دې ځینې به ته انشاء ابتداء لکه ته چې په نبی علیہ السلام باندې سلام پیش کړې، نو په دغه شان په صیغې د خطاب باندې چې ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، داسې دې باندې به نبی علیہ السلام ته سلام وکړي. ورپسې چې کومه بل سلام دی چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، نو دا هم په طریقې د انشاء باندې دی، یعنی نوې سلام دی، هغه زړه قصه نه ده چې په مانځه کې ته د معراج قصې کې، بلکې دا به انشاء دغه رنګې په نبی علیہ السلام باندې او په نور صالحینو باندې به سلام وکړي. نو د هغې ترجمه دا ده: السلام علیک، سلام دی وی پتا باندې، ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمت الله، او رحمت د الله دی وی، وبرکاته، او برکتونه د الله دی وی. السلام علینا، او سلام دی وی په مونږ باندې، وعلى عباد الله الصالحین، او د الله جل جلاله په ټولو نیکانو بندگانو دی سلام وی. اشهد ان لا اله الا الله، زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه. واشهد ان محمدا، او زه گواهی ورکوم چې بېشکه محمد علیه السلام عبده، د الله جل جلاله بنده دی، ورسوله، او د الله رسول دی. دې ته وایي لنډه قاعده، دې ځای پورې لنډه قاعده ده. د دې نه اخوا بیا چې کومه اخیری قاعده چې کوم مانځه کې فرض ده او په هغې کې ورسره دا درود ویلی کېږي او دعا پکې کېږي، درود ویلی کېږي، نو د هغې نه وروسته بیا د درود شریف ترجمه دا ده چې اللهم اے الله صلی، ته رحمتونه نازل کا، رحمت وکړه علی محمد، په محمد علیه السلام باندې، وعلى آل محمد، او په آل د محمد علیه السلام باندې، کما صلیت، لکه څرنګه چې تا رحمتونه کړیو، علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم، او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې، انک یا الله، تشی حمید ستایلی شوی، مجید او عزت والی. اللهم اے الله، بارک ته برکتونه وکړي علی محمد، په محمد علیه السلام باندې، وعلى آل محمد،
او په آل د محمد علیه السلام باندې کما بارکت علی ابراهیم لکه څرنګه چې تا برکتونه کړیو په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې انک بشکت چې حمید استایل شوی مجید او عزت والی. بیا ورپسې اخره کې دعا ده. داغه دعا ترجمه ده چې اللهم ای الله ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړه مونږ فی الدنیا په دنیا کې حسنتا نیکی و فی الاخرت او په آخرت کې حسنتا نیکی وقنا عذاب النار او وساتي مونږ د عذاب د اورنا. د دې ځای پورې د مانزه پوره ترجمه شو. بیا ورپسې سلام دی. خو کم چې د ماسخوتن مونږ دی نو پاغي کې دعای قنوت ویل کیږي په وترو کې. نو داغه دعای قنوت ترجمه چې د نو هغه په دې طریقه باندې ده. هغه داسې ده اللهم ای الله انا بشک مونږ چې نستعینک طلب د امداد کوستانا ونستغفرک او طلب د بخنه کوستانا ونؤمن او مونږ ایمان لرو بک پتا باندې ونتوکل او مونږ توکل کو علیک پتا باندې ونثنی علیک الخير او مونږ استاد خیر سناګانی وایو ونشکرک او یا الله مونږ ستا شکر کو ولا نکفرک مونږ ستا ناشکری نه کو ونخلع او مونږ جدا کیږو ونترک او مونږ پریدو من هغه څوک یفجرک چې ستا نافرمانی کوي. اللهم یا الله ایاک نعبد مونږ خاص تعالی را عبادت کو ولک نصلی او خاص تعالی را منځ کو ونسجد او مونږ سجده کو الیک نسعا او ستا طرف ته مونږ منډي وهو ونحفظ او مونږ جلدی کو په اطاعت ستا کې ونرجو رحمتک او مونږ امید لرو د رحمت ستا ونخشى عذابک او مونږ یریګو د عذاب ستانا ان عذابک بشک عذاب ستا چې دی بالکفار په کافرانو پورې ملحق پیوس کېدون کې دی. نو دا د مانزه پورا ترجمه شو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د الله جل جلاله د عبادت په کامله طریقه باندې د کولو توفیق راکړي او په خشوع سره او په خضوع سره او په کامل عبادت سره د الله جل جلاله زمونږ او تاسو د عبادت قبول او منظور کړي.